ګرانو کتونکو سلامونه کوم ام پی ای خالد خان سره موجود دی. مهمه خبره د شکور او شمالي اشنغر د خلکو دپاره چې هلته کې د تاڼې منظوري چې کومه ده هغه ورکړې شوې ده او اوس دغه خبرې موږ د خالد خان د ډي پي او صاحب په تک تک کې چې کوم دی نو هغه اورېدلې چې موږ ته دغه تاڼه ډېره زیاته ضروري ده. دا هم د دغې خلکو دپاره خوشحالي ده. دویمه خبره دا ده چې د خالد خان نه او د ام پی ایګانو نه چې هر څه دي زمونږ ګیله وه چې د ډي پي او صاحب ډېر کم وخت تېر کېدلی لږ وخت ورکولو نو هغه چې د خالد خان خبرې واورېدې نو موږ یې مطمئن کړو. خو به هر حال تاسو ته هم ورو چې دوی پکې خپله څومره کوشش کړی چې ډي پي او صاحب دلته لږ پاتې شي. خالد خان ډي پي او صاحب نن ځي او خلک ډېر زیات خوشحال وي د ده د کارکردګۍ نه. نو دې کې تاسو څه کردار ادا کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ځکه دا ووایم چې زموږ دپاره څونه چې دلته ډي پي اوګان پاتې شوي ټول زموږ لپاره قابل قدر دي، قابل احترام دي. هغوی خپل دلته یو ښه ټینور تېر کړی دی. خو ځکه دا ووایم چې زموږ د اوس موجوده ډي پي او چې کوم دی مسعود خانه دوی چې کوم دا لږ ټینور کوم دا شپږ میاشتې چې تېرې کړي دي نو یقینا خبره دا ده چې دا ټولو خلکو ته په دې چارسه کې چینجز معلوم شوي دي. دلته چې مخکې به کم کرایم و، کم سنیچنګ به و، کم ټارګېټ کیلینګ به و، د دوی پر راتګ سره کرایم ختم شوي دي، د دوی پر راتګ سره سنیچنګ ختم شوی دی، د دوی پر راتګ سره ډېر هغه جرایم دي چې کوم د عوامو ته په ډېر غټ تکلیف هغه ختم شوي دي. او ځکه نن دا ووایم چې یقینا دا خبره ده چې د ډي پي او صاحب د هغوی په شانتې دلیر، د هغوی په شانتې بادر، د هغوی په شانتې فرزشناس، د هغوی په شانتې ایماندار ډي پي اوګان به په دې صوبه کې ډېر کم وي. خو زه انشاءالله زموږ د هغوی سره نیک خواهشات دي چې کوم ځای کې الله تعالی دې خوشحاله ساتي، الله تعالی دې آباد ساتي او الله تعالی دې په خپل حفظ و امان کې ساتي. د پاتې کېدو دپاره چې تاسو کوشش کړو لکه سی ایم صاحب چې دا کوم موږ بالکل زموږ چې د 400 څونه ام پی ایګان دي ټول لکه فضل شکور خان دی، عارف احمدزی دی، ارشد عمرزی دی، افتخار الله جان دی، موږ ټول سی ایم سم په دې باندې ملاقات کړی، آی جی پي سم په دې کې ملو شو او د دې مخکې نه موږ ته لږه ډېره اندازه کېده چې د ډي پي او صاحب ټرانسفر لګېدی کېدونکی دی. او هغوی دا اصرار کوو چې بهی زموږ پېښور چې کوم دی دا زموږ کیپټل دی، پېښور کې چې کوم دی د کرایم ریشو سیوا ده، پېښور چې کوم دی په هغې باندې هر قسمه لکه دا یو ګیټ وی ده چې د څونه د ټرایبل بیلټ دی نو پېښور ته کېږي نو دلته داسې یو کس پکار چې کم از کم هغه یو ایکسپرټ وي، هغه یو چک وي، د هغه داسې رول وي چې کم از کم هغه دا شی ډیل کولی شي. نو ډي پي او صاحب د خپل میرټ د وجې د خپل د قابلیت د وجې د خپل د ایماندارۍ د وجې د هغه پوسټینګ چې کوم نن پېښور ته روان دی. تاڼه وجې شکور کې به کله پورې داسې ده دا خو چې کله دلته آی جي صاحب راغلی نو ډي پي او صاحب خو چې کله دلته وخت تېر کړی په 400 کې نو هغه ته پته وه چې دوی په دې 400 کې چې کوم دی دا ډېر وخت نه دا تاڼې را روان دي. نن سبا آبادي هم سیوا شوې ده، کرایم ریش هم سیوا شوې ده، د خلکو مسلې هم سیوا شوي دي. نو په هغه ټایم کې ډي پي او صاحب ورته دا ریکویسټ کړی و آی جي صاحب ته چې بهی موږ له یو به منداڼۍ تاڼه کوو او یو به سوري شکور به تاڼه کوو او یو به عثمانزی تاڼه کوو. نو موږ سره کمیټمنټ هم کړي ډي پي او صاحب سره نن هم په ټول کې دا ملاقات وکړو نو هغوی دا وویل چې انشاءالله د شکور تاڼه چې کوم دی هغه به انشاءالله زه به دا به کېږي او انشاءالله دې هغه چې کوم دی د ریکوزیشن موږ لیږلی دی او آی جي صاحب چې کوم دی هغه موږ سره اګري شوی دی په دې تاڼه جوړولو باندې. ګرانو کتونکو ډېره زیاته مننه کوم د ام پی ای صاحب ام پی ای خالد خان چې کوم دی په دې کې زیاتي دلچسپي اخیستې وه. دوی چې څنګه وویل چې د ده د ټرانسفر دا مسله چې کومه ده 2 میاشتو نه په دې بحث روان و، دونه زیاته چې یاره دې پېښور ته راوستی شي. خو بیا هم ورسره خالد خان اوس ما ډي پي او صاحب نه اورېدل حقیقت درته یم چې ویده زموږ دپاره 400 والو لپاره ډېر غټ جنګ کړی دی. نو هغه خلکو ته دا هم اپیل وکړو د خالد خان د وړاندې چې نه د مظاهرو ضرورت شته نه د احتجاجونو ضرورت شته، دا زموږ ډیوټي ده. انشاءالله چې دوباره دلته کې راشم او دوباره به خالد خان نه دا زموږ تمه وي چې دوباره د راوستو به چې کوم دی نو دې کې کوشش کوئ چې پېښور هم دغه شان سره مهرباني ډېره زیاته مننه کوم. او د شمالي اشنغر دپاره چې کوم دی تاڼۍ خبره خالد خان ورته بیا وکړله نو زه خوشحاله شوم. ګرانو کتونکو د 400 د ام پی ایګانو خو 400 سره یو ښېګړه وه دا ډي پي او راوستلو او بیا وختن په وختن د خالد خان د ټولې ضلعې حوالې سره چې کومه نمایندګي کړې وه راته به چې دا کار شپارسونه یې نه دي کړې، بس غلط سړي چې کومه ده ملګرتیا نه ده کړې. نو دا کړی چې کوم دی خالد خان ته زه ډېره زیاته مننه کوم. خپله دې مطمئن شوم تاسو ته مې چې کوم دی نو رامخکې که چې د ام پی ایګانو نه او یا د خالد خان نه ګیله نه ده پکار. مننه.